مدارسو په حواله باندې کوم ډرافټ چې په هغه وخت کې پاس نشو ماکه ډرافټ پاس شي اکه ډرافټ دي او مولانا تقی عثماني صاحب چې راغلی هغه هم دا تصدیق وکړه چې بس دا اوس اطمینان بخش 21 دفعه پکې راغله کنه چې هغه د کوم ترجمه وږي نو هغه هم پاس ولا سود په باره کې دا ولیکل شول چې 1 جنوري یا 2 جنوري د پکې 2028 دا 15 کال موږ ولې ورکړل یا څلور کال دا د کوर्ट فیصله ده کوर्ट شریعت کوर्ट چې کوم فیصله د سود خلاف ورکړی ده په هغه کې تمامو ادارو ته ویلي دي چې تر 2027 اخره پورې با تاسو د خپل ادارې کې دننه تمام مالیاتي نظام سودی علایشونه پاکوي چونکه کوर्ट یو فیصله ورکړی دا مدعا ورته ورکړی دا اوس کومه هغه مدار لاندوله بیا به د شورو چغا کولای نو به وجوه تدریجي نظام دا جمهوریت وی تدریجي اصلاحاتونه دا انقلاب نه نو چې یو فیصله په عدالت کې راغله اوس چې کومو کمرشل بانکونو نن دغه داخل کړي دي اپیلونه او هغه د وجه نه هغه شای ولاړ ده چې څنګه اوس 15 کال پوره کیږي نو موږ به فورن کوर्ट ته ځو او ورته وایو چې دا ټول اپیل خارج ځکه چې موده پوره شوله اوس آئین دا تقاضا ده نو چې آئین تقاضا وي او د حکومت له طرف نه اټارنی جنرال پیش شي یا د حکومت له طرف نه وزیر قانون پیش شي هغه د خپل آئین خلاف بیان ورکړي هغه په بل څه کنه ولې خبره وایي به چې دا موده پوره شوې ده یقینا او آئین دا تقاضا ده نو دغه هدا پورې خبره راوسته چې هغه حکومتونه تم یو بندش ورکړل او حد ورته متعین کړل چې ته د حد نه بعد مخنیش کړی دی اوس نه کوله خو به زاد خبره هم خپل هدا پورې یو شی برابر بل د موږ شریعت کوर्ट شریعت کوर्ट فیصله نه فیصله وایي فرضي عدالت بس فرضي عدالت فیصله به وکړه زبلاړه من د خلک درخواست به ورکړه درخواست مو فیصله ودرته وسلاړ اواش اوس مودا قوت ورک شریعت کوर्ट ته چې هغه فیصله وي مؤثره به وي عملی به وي او که څوک د خلاف اپیل کوي نو هغه به باضابطه اپیل کوي سپریم کورټ ته یا د سپریم کورټ شریعت اپیلټ بینچ ته باقاعده درخواست بګي اپیل بګي هغه اپیل په نتیجه کې د هم کولای شي چې قانون مطابق سټے ورکړي د هم کولای شي چې سټے نه کیور خو دغه خلاف کیس چې کوم سماعت شروع کړي هغه ته محد ورکړ چې په یو کال کې دا اپیل فیصله ونه شولا په خپل مخبد شریعت کوर्ट فیصله په وخت موثره وګرځي او بل دا چې د شریعت کوर्ट څومره ججان وو دا ججان په خپل باندې د خپل کوर्ट چیف جسټس نشو جوړیدای بهر نه یو ریټایرډ جج راوسته او د چیرمن بودو چیف جسټس جوړاوږي اوس مدا ورته لار آزاد کړله په آئین کې چې د شریعت کوर्ट خپل ججانو کې با سینیئر جج ابا د کوर्ट چیف جسټس نو دا خبره هم تقریبا هغه حواله سره مکمل شوه کېږي هغه نه بعد درې مبارکه چې کومه دا هغه د اسلامي دولت کونسل دی لکه حسین احمد صاحب خبره وکړه چې مخکې به صرف دا و چې رپورټ په اسمبلی ته راغلی او دوره بندرونه به کېښول بس دا لیش وځي بیا به لاړه کمیټې ته چې ته به ډمپ کېدل اوس هم هغه غټې غټې کمرې پې ډکېږي هغې کې اوس دا شوځي چې فوراً به چې کوم د حکومت دا پابند وي چې هغه بحث ته به هم یعنې وړاندې کېږي به هم او بحث به هم پې کېږي کله بحث پې شروع شي نو بیا به خامخا نتیجه سوا د قانون سازۍ بله څه شی شي اوس خو علما کرام تاسو ناست یې دا خبره ما بیګا حضرت په خدمت کې هم هلته وکړله چې ولې نه چې موږ یو خپل کمیټیانې وړې جوړې کړو د علماو په خاموشۍ سره هغه اسلامي دولتي کونسل سفارشات هم مطالعه کړي او د هغې په بنیاد باندې موږ خپل پټیشنونه تیار کړو او شریعت کوर्ट ته داخل کړو
دا قانون شرعي دا قانون شرعي دا قانون هغې کې به شور غوغا هم نه وي اسمبلۍ بحثونه به هم نه وي او کوټ چې کوم ده هغه به فیصله پې ورکړي چې بهې دا شریعت مطابق دي نو شریعت نوم چې پرې راشي او بیا یې بل کوټ چې کوم ده بدلي یا یې خرابوي نو هغه بیا اسانه خبر نه ده بیا ګرانه یې لپاره دي دغه هم یو تجویز ده ما په مونږ به جمعیت کې هم دغه باندې بحث کوو انشاءالله او دې ته به یو طریقه جوړو چې باقاعده مونږ ټیمونه ناست دي او ټیمونه صرف دغه یو کار کوي چې موږ پټیشن تیارو او کوټ ته لېږو چې کوټ مستحکم سره مضبوط کړی او چې کوټ یو فیصله وکړي بس هغه قانوني دی نو دغو شیانو باندې هم مونږ غور کوو بهرحال نو اوس دا درې خبرې چې کوم دي دا په دغه کې راغلې او یو قانون و ایکټ و مدارس وال هغه ایکټ په صورت باندې پاس شو او سینټ نه هم پاس شو بیا قومي اسمبلۍ کې لږ لیټ شو ولې چې هغه پرنټ نه و راغلی کوم قانون چې جوړ شي بیا قومي اسمبلۍ ته راځي نو په قومي اسمبلۍ کې چې راغی نو وزیر اعظم له تقریر نه بعد وزیر قانون پاسېده او وایي چې یو ټکی لا پاته ده او زما تقریر نه بعد څه شی پاته شو ویل ستا جي بیا دغه بل پیش کړي په دې بل کې یو ټکی چې هلته مونږ په سینټ کې په دوی منلی و او دوی قلمي نوټ کړی و او پاس شو چې دلته کاپي راغله نو دغې کاپي کې بیا نه و هغه ټکی نو مونږ ورته وایو چې دا ټکی خو تا را سره منلی و په قلم دې لیکلي و اوس خو پکار دلته پرنټ کې راغلی وای که نه جي دا کلیریکل غلطي ده بیا پاسې بیا سپیکر ته وویل چې دا یو ټکی مونږ دلته اضافه کوو ځکه چې هلته پاس شوی ده او یو کلیریکل غلطۍ له وجې نه چې کوم پاته شه نو ته موږ ته اجازت راکړه چې مونږ دا پکې ایډ کړو چې یا هاوس نه اجازت واخیست هغه اجازت ورکړي هغه هم پکې مکمل شو تقریبا خبره پوره شوه نو دغه تقریبا روداد و نور خو چې خبره داسې ده چې هر سړی چې تنقید کوي نو دا آیډیل شی غواړي چې خپل معیار خپل سوچ معیار مطابق خلافت راځه غواړي یکدم هلکه تا ټول آئین آیډیل نه ده دا کوم آئین چې موږ وایو چې متفقه آئین دا آیډیل نه ده نو ظاهره خبره ده چې دغه جدوجهد کې خو هر یو شی مکمل خو نه وي نو سر خو مې پیدا کړی چې سر پیدا شي لاره پیدا شي بیا به سره راکا ګور سره جي نو هو مخکې به دا و چې نوې مسله به راله اسمبلۍ ته یو ممبر به پاسېده چې دې مسلې کې شریعت رهنمایي ضروري ده نو تاسو اسلامي کونسل ته دا ولېږئ نو د هاوس 40% ممبرانو به منظوري ورکړو نو البته اوس هغه منظوري 25% ته راغله نو اسانه شو جي 40 په ځای باندې 25% رقم کم شو جي نو 25% کسان به وایي چې بس دا ټیک ده 25 به برابر کړو ان شاء الله نو دغه اسانتیا پیدا کړل جي اوس نور خو تقریبا سفارشات مکمل دي بیا یو خبره خو کله کله راشي پکې دغه خلاصه وټول کلام او نور به اوس مخ باندې به خدای نه غواړو نو لئن شکرتم لازیدنکم نو اوس کوم خلک چې دا شکایت کوي یا تنقید کوي او لږ خلافت راشد ته ځان ورسېږي چې دا خو عمر سه زمانې غوندې شی نه ده او دا خو پرون چې مونږ کله یو تقریب غوندې وکړو مختصر پارلمنټیرینز و سیاران دوستان او صحافیانو نو مولانا تقی عثماني صاحب هم الله دې دته اجر ورکړي هغه یکدم راورسېده من حضرت خیر وہ څنګه میرے بھائی بس رہا نہیں گیا خوشی اتنی تھی خبره بنیادی دا ده چې وایي چې یو باچا و نو د هغه یو خادم و نایي و هغه ویښتان مې برابرول چې ډېر قابل و ډېر ماهره و باچا ته ډېر خوشحاله و او بیا یې وله ډېر لوی اعزاز ورکړه تمغه امتیاز ولا ورکړه نو هغه نایي چې کوم د هغه داسې خاص توجه ورنه کړله بس معمول مطابق خلکو ورته وایي چې دومره لوی باچا یې هغه اعزاز درکړه ته داسې معمول مطابق ګرځي داسې به نه وایي چې ما سره دومره ښېګړه شوې ده مړه پرېږده باچا په څه پوهېږي چې اجامه څه ته وایي اجام چې زما تعریف وکړي بیا به زه صحیح
نو خبره دا ده چې علماء کرام بیا تقي عثماني زموږ شخصیت چې هغه وکالت هم باغ هم پوره ده دیني علم باندې هم پوره ده موږ دپاره خو نن سبا وخت کې یو مرجع حیثیت لري نو چې دا علماء کرام په دغه شي باندې مطمئن وي ما ته نور خلک هېڅ پروا نشته او کمزوران شته نو جدوجهد پکې روان به وي که نه او بهر الله پاک امداد وکړه او چې کوم وخت باندې الله دې برادر د جمعې په ورځ باندې په ټول ملک کې موږ یو به تشکر اپیل هم کړی ده او هغې باندې به الله تعالی نه غواړو چې الله پاک موږ راضي